د الخدمت فاونډیشن ضلع 400 د اربن کیر پروګرام د سوري لاندې په یوه غټه دستوره کې سلو یتیمانانو ماشومانو ته قریبا د 10 لک روپو چکونه ورکړي شو. دا هغه یتیمانان ماشومانو د چا د کفالت او د تعلیم ذمہواری چې الخدمت فاونډیشن په خپل سر باندې اخیسته ده. په دې موقع باندې د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص مشر ملمه و. د الخدمت فاونډیشن ضلعي صدر سیف الله خان دورانی او د مشر ملمه خالد وقاص په لاسو باندې ماشومانو ته چکونه ورکړي شو. په دې موقع مشر ملمه خالد وقاص د راغلي ماشومانو او د هغوی میندو ته په خپل خطاب کې وویل چې دا په تاسو باندې زموږ څه احسان نه دی او الخدمت فاونډیشن دا غواړي چې دا یتیمانان ماشومان ښه تعلیم حاصل کړي او د معاشرې یو باکرداره ښه کامیاب انسان ترېنه جوړ شي. د الخدمت فاونډیشن رخنه تاسو باندې احسان نه دی بلکې دا هغه تعاون دی چې د الله تعالی په خپل مخلوق یو بنده یا خلکو په زړونو کې واچول او دا غوی رخنه یو تعاون شو. نو دا تاسو باندې د احسان په بنیاد نه بلکې د خپل آخرت ښه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مسلمانانو په کورونو کې ټول نه کور هغه دی چې چرته یو ماشوم وي یتیم وي او هغه سره ښه سلوک کیږي. تاسو په کورونو کې داسې ماشومان وي او دا غوی ښه تربیت وکړي دا غي ضرورتونه پوره شي او خوشاله شي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د کور ته ټول نه کور ویلې دي د دې کورونو سره تعاونم کو او دې کې ډیر خدای پاک لوی اجر خیره. یو خبر دی خوګو ماشومان ته زیم چې تاسو بچو دنیا کې کم خلک چې دا غي دنیا په تاریخ کې نوم راغلی دی او ډیره ترقی کړې ده هغه خلکو چې هغه هم د کس تاسو غونتی ماشومان او غي په ماشوموالي کې وته یو مشکل راغو د چا پلار وفات شو د چا ته نور څه مشکل راغل خو غي احمد بینلو د ټول غټ مثال خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هغه یتیم مو یسیر مو په انساني تاریخ کې ټول نلوي هغه شخصیت چې هغه په انسانانو باندې اثر انداز شوی دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. نو ان شاء الله تعالی تاسو کوم داسې ماشومان وي چې د مستقبل ډاکټران بوي انجینران بوي د دې وطن پایلټان او ساينسدانان بوي خکلاړیان بوي خو خواري او مهنت به تاسو کوي وکنه او د دې مشرانو ته د زموږ چې کوم میندې ناسي خويندې ناسي دوی ته دا وایو الخدمت فاونډیشن تعاون کوي دا ضرورت خو د دې پوره کوي سکول فیس یا د جیب خرچه یا د لباس ضرورت د پیسو په صورت خود د دې نه غټ ضرورت دا چې تربیت وشي او دا تربیت د مور پلاس کې نو تاسو د ذمہواری زموږ نه زیات تاسو د ذمہ کار دا چې د خپل بچو ته ډیره خواري ډیره مهنت وسره کوي چې دا د الخدمت فاونډیشن د پاره د 400 د پاره تاسو کور د پاره او د وطن د پاره یو روخان نوم ثابت شي او ان شاء الله دا کوم شومان لکان دی او جنکیان دي دینه به ان شاء الله مستقبل ډیر خط تکړه خلک اوزي. د راغلي ماشومان میاند هم د الخدمت فاونډیشن په دې نیک کار باندې د دې ډیره زیاته ستاینه وکړه. زه کونډم زماته ماشومان جنکې دي الخدمت فاونډیشن والا چې دی پاغي تعلیم کوي هر سخت ولاده کوي ک پیسې را لرالېږي خرچه را کوي هر مصیبت ته زمونږ تړلې ولاړ د الخدمت والا فاونډیشن والا سره د الله خو کې خدای دې کامیاب کړي. په دې دستوره کې د اربن کیر پروګرام صوبایي منیجر محمد نعمان د الخدمت فاونډیشن ضلع 400 جنرال سیکرټري امان الحق د تحصیل کونسل ممبر هارون خان حیات خان او نسیم الله شاهین هم ګډون کړي وو. انعام جی 400 ټي وي 400.